आवाज आला अफसरों तक पहुंचाए, प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम तक पहुंचाया जाए, बिलाल साहब को पहुंचाया जाए। आसफ अली जरदारी है सर हमारा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, 3 सालों से मैं मेहनत मजदूरी करके د पबजी د وجې چې کومه ښځه د پاکستان نه تللې ده سره د څلورو بچو نو اول خو په هغې باندې پاکستانیانو نالت ویو چېرې داسې قسم کردار یې ادا کو چې د هغې خاوند موجود هم و خو اوس پې الحمدلله ثم الحمدلله چې د بره نه هم نالت ورېږي ځکه چې هغې ښځې باقاعده هندو چې کوم مذهب دی نو هغې اختیار کو او دا یې ویل چېرې زه به ګنګه چې کوم د هغوی هغه اوبو هغه ځای دی خو چې زه به هغې ته باقاعده ځم او هلته به په هغه ګنګه اوبو کې لامبم څنګه چې دلته مسلمانان الحمدلله ثم الحمدلله هغوی د پاکۍ دپاره عمرې له او حج له ځي نو داسې د انډیا هم دغه یو سیسټم دی چې هغوی د خپلې صفایۍ دپاره چېرته ځي دغه ګنګه چې کوم ځای دی نو هغې ته ځي خو دلته کې د هغې ښځې خاوند چې هغه مسافر دی هغه 3 کاله وشو چې هغه په بهر ملک کې دی هغه خپل فریاد رالیږلی دی چاته موږ مسلمانانو ته موږ پاکستانیانو ته بیا خصوصا چاته رالیږلی دی ملګرو بلاول بټو زرداري ته او زرداري صاحب ته ځکه چې هغه ښځه چې کوم وه هغه د سند وه دا سړی هم د سند و نو هغه سړی وایي چېرې زما سره دا پاکستانیان ودرېږي څنګه چې که تاسو وګورئ ملګرو نو هغه ښځه چې انډیا ته اوړېدلې ده نو په هر چینل باندې هغې له عزت ورکړی کېږي او ټولې انډیا والا هغې له اواز اوچت کړی دی چېرې دا بچي به هم دلته وي او دا ښځه به هم دلته وي ښځه دې په شړق ولګي نالت دي په دغه ښځه باندې چې هغې کوم کردار ادا کو خو کم از کم هغه مسافر چې هغه د دې وطنه تللی او دغه خپلو بچو دپاره په ځان باندې تکلیف او سخته تېروله نو هغه و چې زما بچي دې ماله پاکستان ته واپس راشي راځئ د دغه پلار دا خبرې واورئ نو بیا در سره یو څو خبرې کوم چېرته ځئ مه دا ویډیو نن د دې سړي دپاره د دغه پلار دغه بېوسه پلار دپاره شیر کوي چې څنګه د انډیا په فیسبوکو باندې په هر طرف دغه یو نیوز چلیږي د دغې ښځې په حق کې ولاړ دي دغه ټوله انډیا والا ټول چینل والا نو موږ له هم پکار دی چې د دې مسلمان د دې پاکستاني دپاره اواز اوچت کو دا ویډیو زیات نه زیات شیر کو کېدای شي چېرته بلاول بټو زرداري او زرداري صاحب ته ورسي راځئ د دغه پلار دا فریاد یې واورئ बहुत दुख है, मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरे बच्चे हिंदू कैसे बनेंगे। मैं मुसलमान हूँ, नहीं मैं हिंदू बनना भी नहीं दूंगा, कैसे ये बना रहे हैं सर। बिल्कुल मुझे बहुत अफसोस है और मैं बहुत परेशान हूँ सर। जब से ये बात सुनी मेरा नींद उड़ गया सर। मैं बहुत परेशान हूँ बच्चों के लिए, बहुत फिक्रमंद हूँ। मैं क्या करूँ, मैं मिस्किन हूँ। मेरा आवाज़ कोई आला अफसरों तक जाए, मेरी रिक्वेस्ट करो। मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। हमारी आवाज़ आला अफसरों तक पहुँचाए, प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम तक पहुँचाया जाए, बिलाल साहब को पहुँचाया जाए। आसफ अली जरदारी है सर हमारा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। 3 सालों से मैं मेहनत मजदूरी करके सारा पैसा घर भेजता था। अभी वो कह रहा है कि कुछ खर्चा थोड़ा थोड़ा भेजता था। मेरे पास सब उसके इधर रिश्तेदारों से पूछे, कोई इसके भाई से पूछे कि मैं हर महीना 80,000 90,000 आखिर 70,000 से ज्यादा सर हर महीना मैं इसके भेजता था। और मोदी जी योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ की नागरिकता दें ताकि मेरे बच्चे स्कूल जा सकें। मेरे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं तब से। تاسو د دغه پلار دا فریاد واورېدو چې زه د خپلو بچو دپاره بهر ملک ته تللی وم ما په ځان باندې سخت او تکلیف تېرو او دغه ښځه چې کومه ده هغې خو ډېر عجیبه عجیبه انکشافات کړي دي هغې خو دا خبرې کړي دي چېرې زه د ډېر وخت نه هندو مذهب ته راوړېدلې یم ځکه چې کوم کروا چوت ورته وایي که څه وایي چېرې دې هلک سره به ما په ویډیو په ذریعه باندې د ده په نوم باندې کوم کروا چوت په انډیا کې مناولی کېږي نو ما به وایي دغه څیز د 2-3 کالو نه کوو چې کله نه ما د دې هلک سره تعلق جوړ شوی دی د مونځ حوالې سې وویل د دې خو د دې شکل نه هم پته لګي چې دې به چېرته سجده هم نه یې لګولي ځکه چې د یو سړي په کې د زرې عمره مسلماني هم وي نو هغه داسې کردار نه ادا کوي خو د مونځ حوالې سې دې تپوس وکړو نو وایي چېرې د واده پورې به مې کله نه کله مونځ کوو خو د واده نه را په دې خوا ما سجده هم نه ده لګولې نو د الله جل شانه چې کوم قهر دی هغه په دې ښځه باندې نازل شو ځکه چې الله جل شانه د دې په زړه باندې هغه مهر ولګو چې مهر یې پرې ولګو نو بس خامخا چې سړی دین او اسلام پالو کوي نه مونځ او دس نه کوي نو هغه به خامخا بیا بل دین ته اوړي او الله جل شانه ته د داسې خلکو ضرورت هم نشته دی خو موږ په دې ماشومانو باندې خفه کېږو دغه والد صاحب هغه وایي چېرې زما سره د ټول پاکستانیان ودرېږي چېرې زما دا بچي واپس راشي پاکستان ته داسې ډېر نوجوانان به وي چې هغوی به د خپل مور او د پلار خبره نه مني د هغوی سره به دغه بېعزتي کوي د څه د وجې د پبجي او د فری فایر د وجې
نو الله دې په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. الله دې وکړي چې هغه چې کوم ماشومان دي د هغوی ډېر عجیبه ذهن سازي شوې ده. انډیا زنده‌باد انډیا زنده‌باد چې کوم الفاظ دي نو هغه دغه ماشومان ډېر په چوت آواز باندې وایي. نو الله دې وکړي چې دغه چې کوم والد صاحب دی چې هغه مسافرۍ له تللی او هغوی په ما باندې یو منټ نه تېرېږي. دا ګوره ډېر ګران کار دی. ښه لږې لمحې دپاره سوچ وکړئ چې په دې والد صاحب به څه تېرېږي، په دې کس باندې به په مسافرۍ کې کوم حالات تېرېږي، دا به د خپلو بچو پسې څومره کړېږي. نو دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې دا پیغام د بلاول بټو زرداري او د زرداري صاحب پورې ورسي، ځکه چې انډیا والا خو راوچت شوي دي ټول د دې سره ولاړ دي. خو موږ پاکستانیان حکومت سطح هم پکار دي چې کم از کم دا ماشومان خو ترې راواړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې آواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دي وي آباد دي وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله پامان.